یو سړیو هغه خزه ډیره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کوله چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کومه چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده زیارت بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل و؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شرم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، دویم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یې چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه.
چې هغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې میوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چې هغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړه چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې ده ولکه چې دازل در نرا نشي کوره سمې غرزاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې داسې په غاړه روان دی او ماهیګیر روان دی میان نشي وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مروچت کو ایم مړ کړي دي بیا راغې سړی ته وې چرور اوس می سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ورک ما ته وګورئ کلهګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوه دی او داغه سړی کار شوه دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه استری ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خربه سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکه وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لاړو بو یو دوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی و مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور ولا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی تا چې وی چې پاکې نه پلیتا خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکې نه پلیتا خوا پاکې نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چراشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کوړې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته